چې زه د عمران خان ډېره شکریه ادا کوم چې د پاکستان دپاره د بلین ټریز پروګرام د شروع کړي او بله دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا کومه ورځ دنیا پاکستان ته وسپارله نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده عزیزانو نن کومه خبره روانه ده ایکسپرټو تاسو ته ډېر په تفصیل باندې حال درکړی چې یعنې زموږ د انوایرمنټ خاص کار په بلوچستان کې که تاسو نظر وساتئ د انوایرمنټ باندې موږ ته اوسه پورې کار نه دی کړی او که تاسو په یوه نظر وګورئ د انساني زندگی دپاره د انوایرمنټ څومره ضرورت دی نو د دې دپاره پکار دی د انوایرمنټ دپاره موږ کار وکړو لکه تاسو ته معلومه ده زموږ کوټه یو ډېر کوچنی ښار دی او بیخي د غرو په مابین کې یو پیاله قسم دی او که موږ او تاسو یو سوچ وکړو چې زموږ دغه کوټه یو د بارانونه نسته بل د اوبه نسته بل د جنګلات نسته له هغه باوجود که تاسو لیدلي دي ارد ګرد پر مین روډ باندې پلانټونه لګېدلي دي د کرش پلانټو چې هغو کوټه ته ډېر زیات نقصان رسولی دی د هغه دپاره څه کول پکار دي چې کله انوایرمنټ موږ ته میلاو سو نو صبر صاحب سکرټري و جهانګیر صاحب چې و ډي جي و نو موږ په دې کې ډېر ښه قدم واخیستلی موږ یو کار روان کړو خو چونکې دلته زموږ دا سیسټم خاص کر د بلوچستان غا الحمدلله وزیر اعلی صاحب زموږ د بلوچستان الحمدلله زه خو مخکې دلته نه یم پاتې سوی چې کوم د وزیر اعلی کوم ویژن دی یا د ده کوم کار دی یا چې د ده کوم سیسټم روان کړی دی دغه ډېر په ښایسته طریقه د روان کړی دی نو هغه کار چې په مابین کې د ما سکرټري او ډي جي دواړه بدل کړو بویتو پنډیله ما ورته ویلي چې موږ خو دلته ډېر ښه کار روان کړی دی دا کار خو سره رکاو سو چونکې زموږ بیا مخکې سکرټري ته ډېره وخته پورې نه وي نو بیا ډي جي صاحب راغی اوس ډي جي صاحب له ویاجې چې سکرټري صاحب نه وي ورسره نو هغه پر مخ باندې دونې کار روانول ډېر ګران کار دی الحمدلله اوس دوی دواړه بیرته راغلو موږ پر دې باندې مخکې ډېر ښه کار روان کړی انشاءالله دا کار به مخکې موږ اوس روانوو څله خبره مې بله کوله پر جنګلاتو باندې اصل کې جنګلات که تاسو ته معلومه ده دنیا دا غواړي چې دا جنګلات په هر ځای کې زیاته شي لکه پخوا به دلته به هر قسم جانور به وي په دې علاقو کې به ګرځېدلی نو هغه د جنګلات د ختمېدلو په وجه هغه سیسټم ختم شو دنیا دا غواړي چې واپس هغه حال راشي چې په هر ځای کې لیوه هم وي شیر هم وي او ګیدړ هم وي په هغه ځای کې هر قسم ژوندی شی اوسي چونکې چې جنګلات نه وي دا شان ناممکنه دي زموږ بلوچستان خاص دلته د درختو ډېره کمي ده چې درخت نه وي نو باران نه وي چې تاسو ته معلومه ده په کوم ځای کې درخت وي هلته باران ډېر زیات وي لکه ژوب اوس د مونسون ایریا ده هلته جنګلات دي هلته باران کاږي اسلام آباد دی هلته جنګلات هلته باران کاږي زیارت دی هلته جنګل دی هلته باران کاږي نو موږ به کوشش دا کوو چې درخته موږ په څه قسم باندې ساتلی سو او کوم ځای ته رسولی سو نن صدیق صاحب ناست دی دغه موقع هر وخت نه میلاویږي دا موقع کله کله میلاویږي دا د هر سړي خپله پالیسي ده نن عمران خان راغلی دی د عمران خان خپله پالیسي ده دغه دا پالیسي ده چې زه په ملک کې درخته ولګوم سیسټم له درختې سره زما څوري برابریږي
که چیرې دا درخت یې موږ ضایع کړو دا کمې نن را روانې دي او دا موږ صحیح ونه ساتو ویې نه لګوو نو دا به را روان وخت کې موږ ته ډېر نور نقصان میلاو شي که موږ کوشش وکړو دغه درخت یې بچاو کړو او په کور کې هر سړی پنځه پنځه درختې ولګو د هغو حفاظت وکړو لکه نن چې تصویر در ښکاره کوي دلته کوټه یو سپېره ښار دی یو ځای معمولي ځنګل دی بل یو شی نشته او که تاسې لیدلی دي څه درختې وې په کوټه کې هغه د ټپټایل په شکل کې په بل شکل کې له هغو اوبه بندې شوې د هغو دپاره دا ترتیب نشته چې دې ته به موږ پایپونه ولګو دې ته به په کتره کتره اوبه ورځي دا درختې به بچاوي هغه په ټپټایل کې زننه هغه درختې وچې شوې نو د موږ د جنګلاتو ډېر اشد ضرورت دی خاص کر د بلوچستان کیپي دا ټیم عمران خان دا دوم وار د حکومت راځي په هغه کې د ډېر زیاته فوکس په دې باندې ورکوي نو کیپي کې دا ټیم زموږ په برابر باندې 10% هم هغه کار نه دی سوی لکه څوري چې په کیپي کې یا په پنجاب کې سوی دی نو موږ به کوشش کوو موږ به د خپل سیسټم بالو بله که تاسو بور نه یاست زه به څو خبرې عام وکړم بور خو نه یاست اصل خبره دا ده چې زموږ بلوچستان به موږ جوړوو موږ نه له باره خلک نشي راتلی چې به موږ ته بلوچستان نه جوړوي زموږ د بلوچستان کمې د خاورې مالکان په څوک پکې اوسي دا به بلوچستان جوړوي لکه نمازه کله کله خلک ناراضه کړي په دې باندې ما چې زما خبرې لږ ترخې دي کېدای شي د کوم په فایده وي زموږ سیسټم دونې الټه سوی دی له نن څخه 22 کاله زما یا تاج سیسټم ډېر ښایسته روان و لیکن په دا 22 کاله کې زموږ سیسټم څونه پر شا تللی دی خلک ایجوکیشن کوي ترقي کوي موږ ایجوکیشن کوو موږ پر شا را روان دنیا څه کې دنیا د ملک دپاره کار کوي پاکستان خاص کار بلوچستان د خپل بچي او د خپلې ښځې لپاره کار کوي ډېره د افسوس خبره ده چې کله ستا صوبه جوړه شي نو بیا به ستا کور جوړېږي که ستاسو به ستا ملک نه جوړ ستا کور محفوظه نه دی ته به غلطفهمي کې چې زه به پیسې وګټم زما کور جوړ دی نه ستا کور نه جوړېږي ستا کور به هغه وخت جوړېږي چې تا ملک جوړ کړي تا صوبه جوړه کړه تا سیسټم بحاله کړي نه زما او ستا سیسټم درهم برهم دی خلک څه غواړي خلک دا خبره غواړي چې زه یو دم کرپتي نه زاره پتي سوی وای چې کوم سړی کرسۍ ته ورسېږي هغه د ارپتي سوچ کوي هغه د کرپتي سوچ کوي نو په دې وجه باندې موږ پر شا روان یو که چیرې موږ دا سوچ وکړو چې الله وعده کړې ده د روزۍ الله به ما ساتي زه به د دې ملک دپاره کار کوم زه به د دې صوبې دپاره کار کوم اوس زه راغلی یم زه نن د لایف سټاک او د انوایرمنټ زه منیسټر یم زه وایم یاره 4 کسان کار نه کوي یاره زه به څه کار وکړم په ما به څه بلوچستان جوړ شي یاره دا خو زما د وس خبره نه ده لیکن دا نمنه خبره نه ده که هر انسان راولاړ شي د خپلې حصې کار وکړي که هر یو انسان راولاړ شي د خپلې حصې کار وکړي دا ډي سي صاحب دلته ناست دی دا کوټه د ده په چارج کې ده او دی نن راولاړ شي د خپله کوټه کنټرول کړي دا کوټه د ده ته کرسۍ لاندې ده دا ټیم دا کوټه کې کم حالات خراب دي دا سیسټم دی برابرولی شي نن زه د خپلې محکمې منیسټر یم په کار دی چې زما او زما ټیم په خپله محکمه کې کار وکړي په نورو محکمو کې د نه وشي خو لیکن زه د ژوب منیسټر یم زه په ژوب کې کار وکړم زه دنیا ته زه صوبه ته دا وښکاره کړم چې ما په ژوب کې دا کار کړی دی ما دا پیسې راوړي دي او دا ما کار کړی دی او زه دا دنیا ته دا وښکاره کړم او ما دا وعده ورسره کړې ده چې څونې پیسې راځي یو لیست به د پیسو لګاږي بل لیست به د ډیولپمنټ لګاږي سره معلومه وي چې دغه یو چشمه به ستا ورکه نه وي عوامه تر دې غټه خبره نشته که چیرې زه په دې خپله ضلع کې کار وکړم را روان 15 کاله پوره دنیا خلک به ګوته ورته نه شي چې ورسئ د ژوب منیسټر کار کړی دی و هر منیسټر ته به دا خبره کوي ولې ته یې نشې کولی نو که چیرې زه د خپلې حصې کار وکړم ما د بلې ضلعې دپاره ګټه وکړه سبا د بلې ضلعې خلک را لټاږي
خبره کوي چې فلاني کار وکړي ولې ته نشې کولی ته په دغه حکومت کې نه وې تا ته دا فنډ نه میلاوېدلی نو دارمله سکرټریان صاحبان ته ناست دي د دوی له مخه ډېر آیا ګرده صوبه سکرټریان چلوي که چیرې هر ډپارټمنټ سکرټري راولاړ شي دا خبره وکړي چې زه به د خپلې حصې کار کوم زه به د خپل ډپارټمنټ ته ځای رسوم نو دا زه یقین په الله لرم چې دا ډپارټمنټ به د ځایه پورې شي زه به یو کوچنۍ خبره تاسو ته وکړم زموږ هسپتال اوس جوړ شو څه شی جوړ شو 40 ډاکټران یعنې ملازمین سرکار نور راکړو مسله خو دغه ده یوه ټیسټ انټرویو بیا چې خلک کله نامونیټ کړو بیا څوک ځي نه بیا چې څوک تله هغه وروره کله زه ټلیفون وکړم څو کسان درغلي دي جوینینګ یې درکړي 4 کسان راغلي دي بله ورځ ما ټلیفون وکړي څو کسان درغلي دي 4 کسان راغلي دي بله ورځ ما بیا ټلیفون وکړي څو کسانو جوینینګ درکړي 4 کسانو راکړی بله ورځ چې د میاشتې اخر راغی 22 کسانو تنخواې واخیستلې آیا ولې دا په کنټرکټ کې د یوه سړي 15 لکه تنخوا ده دا ولې بیا او دا فلانی ډنګي مال نه دا خو نشي کېدلی د سرکار پیسې داسې خوشې نه دي چې ته بیا خلکو ته ورکوې هغه به په کوټه کې ناست دی به 15 لکه تنخوا په ژوب کې سوال هم نه پیدا کړی نو ما سره راټایټ ما ورته ویل اوس به زه دا چا کوم ما پارندی درخواست لیکلی یا به ورکړی یا به نه ورکوم چیف سکرټري ته ما چیف سکرټري ته وویل 22 کسانو تنخوا اخیستې دي په دې کې به 18 کسانو ډیوټي کړي دا نور تنخوا ګرده ما ورته تللې ده زه تا ته لیټر درکوم مکمل د موبایل ډیټا راوغواړه که کم خلک په کوټه کې وو او تنخوا یې اخیستې وه پکار ده نیب انټي کرپشن ته به زه دا ورکوم واپس به دا روپۍ زه به دوی جمع کوم چې دا نور خلکو ته دا عبرت میلاو شي چې بله اره څوک داسې چم نه وي دا تر 1 کروڑ زیاته روپۍ وځي د میاشتې مسلمانه خبره څه ده دا زه تاسو ته په یو نالج کې خبره درکوم دا ډېره ضروري ده که موږ او تاسو سوچ نه وکړو زموږ بچیان به سبا تباه وي 40 کسان تر 1 کروڑ زیاته تنخواې اخلي مسله څه شی ده موږ د پولیس والا غیبت اورز کړو سیسټم دلته دونې لوس شوی دی چې هر سړی هر ډپارټمنټ یاره ته ډیوټي مه راکوه دا زما لانچ ټاکس در ښیم اوس ته لاړ شي هلته هلته به 8 کسان ډیوټي کړي لیکن پر هغه ځای کې به 100 کسان کار کوي لیکن پر ډیوټي به 10 کسان وروره ما ته پیسې راکوه نیمې ستا نیمې زما ډیوټي مه کوه دا د بلوچستان یو کنسپټ جوړ شو که دا کنسپټ ته ختم نه کړې ورته خیر قسم دی 100 کاله نورم ته به په خپل ډپارټمنټ کې رالټاژې به ته به په خپل ډپارټمنټ کې کار کوې نن ایجوکیشن دی ایجوکیشن دی ته لاړ شې په کروڑونو روپۍ خلک تنخواې اخلي لیکن ته چې ورشې اسکولان به دغسې ډیواله پراته وي د دې دپاره یو میکانیزم پکار دی چې ته میکانیزم جوړ کړې یاره په دفتر کې به ناست یې خلک به هلته کار کوي دغه کوچنی انجوز دی نن دا انجوز نن کار کوي ورته معلوم دی چې زما ملازم نن چرې دی چې نه یې ورغلی دلته تنخوا ځینې کاټ کړي هغه به درته ګړندی ګړندی روانې منډې وهي خپل کار کوي زما دلته 80,000 ټیچران تنخواې اخلي زه بیا خلک خفه کاږي بیا وروره ما پسې خبرې کوي دا غلطه خبره وکړه بله ورځ وروره چې 20 روپۍ وروره راشي ما ته دونې رازیاته که پرسنټ وروره راشي پر وړو کې کښېني وا ظالمانو ولې ناست یاست 2 کاله سکول د کرونا له وجې بند نن چې سکول خلاص ور راغی ته هلته کښېنستلاست دا 20 لکه آبادي د بلوچستان یا 22 لکه آبادي دا نه یې 1 کروڑ 20 لکه آبادي دا نه یې چې یاره دا زما بچیان در په در دي یاره سرکار کار نه کوي سرکار کار نه کوي ولې ستا خوله ما ته 1 کروڑ 20 لکه انسانان ناست یاست تاسو دا نه شئ ورته ته په دا روډ کې څنګه ناست ته تنخوا اخلې 2 کاله تنخوا اخیستله نن په روډ کې ناست یې رضایت زما بچیانو ته نه ګوري نو موږ که ویده وو د ویدو بچیان کټې راوړي سر د خلاص دی موږ به راویښاږو موږ به دا سیسټم ختموو موږ به راویښاږو موږ به د صوبې دپاره کار کوو که موږ د صوبې دپاره کار وکړو موږ به
موږ لاړ سهار وخت یاره شرم سته نه غیرت سته نه یاره بلوچستان ته به برباد دي بلوچستان ته به برباد دي وشرمېږه یاره تا هم دغه پانډه روانې ته ولې نه لګوې کمې پیسې چې راغلي دي او دلته په ګروډ خلاص شوي دي او خلکو خوړلي دي که دا روپۍ نن لګېدلې وای زه تا ته قسم کوم نن د کار د کولو ځای به نه و تا به زه دا پیسې زه پکې ولګوم کمې روپۍ چې راغلي دي زما په یاد باندې له درسه کلو زما ژوب ورسه ویې ګوره که د دغه یو لوډ سپیکر پکې پیدا کړي راسره ثابت یې کړه زه در سره ځم دا یو کار نه غواړي دا کار سوی دی په درس کاله کې یو کار نه دی سوی سل هلکان په کلي کې ګرځي سکولان نسته په لغړو پښو ګرځي دا ظلم به تر څو پورې پر موږ په تاسو باندې روان دي دا ظلم په چا نه ختمېږي دا ظلم په کرسۍ ناست دا په ما ختمېږي نن دغه سړی ناست دی پر سیټ دغه ناست دی هغه ناست دی دا په دغه خلکو ختمېږي سټیج بای سټیج به هر سړی خپل کار کوي ته لاړ شه ورور برمل زه د چاینا 3 لوی ښارونه لاړم چې له یوه ښاره نه 2 ګنټې سفر په جهاز کې له بله ښاره 2 ګنټې په جهاز کې سفر بل ځای په ریل کې سفر لوی ښارونه ما وکتل ما یو پلاستیک په ښار کې نه کې پیدا دا ملک د انسانان دی یاره ما ورته څه کړو په 2 کروړه په 3 کروړه روپۍ باندې بنګله جوړه کړو د مخ چرۍ د کور نه جوړوو د مخ چرۍ د کور نه جوړو دا به سرکار را جوړوي ظالمه ته چې 3 کروړه روپۍ 4 کروړه 8 کروړه 10 کروړه لګوې خو دغه د 100,000 چرۍ هم جوړه کړه ښه چرۍ دا جوړه کړي سرکار یې ور جوړه کړي دی بیا څه کړي دی دا کومه کچره چې دا راخې په دې نالۍ کې ورته څه کړي په دې نالۍ کې دا کچره ورسته شي نو بیا بچی راوځي ګردر په نالۍ کې لګیا لاسونه یې دغه ځای پکې کړي کالي یې ککړي بیا ورننوځي بیا مور دې وباسي کالي بیا یې پرېنځي نو دا زموږ پوزیشن دی موږ که داسې همت وکړو اجتماعي طور همت وکړو زه د ځاغه نه درته یم ما دا 3 کاله کار کړی دی صدیق صاحب ناست زما د ژوب دی ما یو کار داسې نه دی کړی چې ما امپراتور سکیم چاته ورکړی دی ما مکمل یې روپۍ راواخیستې الحمدلله ژوب لپاره به روپۍ تللي په اسمبلۍ کې خلک یاتي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده لیکن یوه روپۍ داسې نه ده تللې چې څوک یې ثابته کړي چې یا به ورکوي یا به غلط ځای لګېدلي مکمل اجتماعي سکیمان ما ورکړو اجتماعي سکیمان ور جوړ شو په ګرونو م کار هم وکولی نو دغه نه زموږ زړه غواړي چې دغه نه کله سیفلا جوړ شي دغه نه وروره بارکان جوړ شي دغه نه وروره ګوادر جوړ شي زموږ ګرد صوبه جوړ موږ څه کړو یو وخت زموږ بدبختي دغه ده چې دا پښتون دی دا بلوچ دی بیا راولاړ شو زنانه کوچني کوچني قومونه سره تقسیم کړو بیا چې راشي په کورو کې زنانه کوچني کوچني ځایي سره تقسیم کړو بیا راشي دا ورونه سره جلاس په کور کې بیا یو ورور دا بل ورور په خوا باندې نه ګوري دا له ما جلا دی یاره د دې ګټه له ما سره نه دی شریک یاره سور د ظلم خبره ده پر الله انسان ګران دی الله دا نه یو مسلمان الله باندې انسان ګران دی ګوره که موږ دا خیال وکړو چې انسانان ګر زموږ دي پر الله ګران دي نو الله به زموږ مدد کوي که موږ دا ویلې چې زه یم نو الله تعالی به صرف هغه نظر تا ته ګوري چې ته د عوام سوچ کې الله به د عوام په نظر ته ګوري که ته خپل سوچ کې الله به د ستا په نظر درته ګوري که موږ دا سوچ وکړو انسانان ګډ زموږ دي صوبه ګرد زموږ ده دا خلک ګرد یو نومه دي کوم چې دی د پہچان دپاره دی کوم د دغه دپاره نه دی چې موږ به په هغه کې جګړې سره کوو که څوک دا جنګ جګړې په موږ کوي په کار دې موږ یې نه وکړو موږ سوچ وکړو ها پلانې ضلع ته جوړه چې پلانې دې نشي جوړه نو زه ستاسو ډېر ټیم نه اخلم قدرمن او روغ اوسئ الله جل جلاله ده و هر انسان ته توفیق ورکړي چې هغه د خپل ملک هغه د خپلې صوبې دپاره کار وکړي که چیرې موږ دا کار وکړو پر انوایرمنټ باندې موږ پر لایف سټاک باندې کار وکړو نو لایف سټاک چې دی د بلوچستان یو غټه سرمایه ده موږ لګیا یو ایکټ جوړوو چې ایکټ جوړ شي انشاءالله زموږ له لایف سټاک